امام مالک رحمت الله علیه څومره لوی محدث تیر شوی دی. په جنت البقیع کې الله دې موږ تاسو ټول بار بار بوتلی کې حرمینو ته مدینې منورې کې چې کومه مقبره د جنت البقیع په هغې کې د حضور پاک زوی دی ابراهیم هغه سره خوا کې دفن شوی دی امام مالک رحمت الله علیه. دی به په مدینې منورې کې لوی امام پاتې شوی دی. هلته کې به درس و تدریس کولو. په هغه ځای کې به کېناستو چې چلته به عبدالله ابن مسعود صاحب درس کولو. عبدالله ابن مسعود صاحب به هلته کېناستو چې چرته به حضور پاک اعتکاف کولو. نو دی ډیر عجیبه بصیرت والا انسانو. هغه دین سره محبت وي، قرآن سره محبت وي، حدیث سره محبت وي، نو الله ولا په دنیا کې یو لویه مرتبه ورکوي. یو ځل وي د ده درس به داسې کېدو، مونږ خو چې کله درس کوو نو څوک په موبایلونو کې لګیایي، څوک چې کم دی څه کې به لګیایي، څوک په ذهن به هم بل ځای کې وي. دا به داسې درسو یو به په زرګو مجموعو پکې. دویم دا وي که چېرته مرغۍ به د چا په سر باندې کېناستو نو مرغۍ ته به هم پته نه لګېده چېرې زه چېرته په ونه کې ناسته یم که د چا په سر باندې ناسته یم. نو وایي یو ځل یو کس داسې راغو او د خلکو په اوږو یې خپې راواړو، بلکل مخکې لاړو. هغې وایي لیونې به امام مالک رحمت الله علیه کې عجیبه کار و چې څه به هم کېده درس به یې نه بندولو، درس به جاري و، مخکې به تلو. یو ځل لړم خوړلی دی او حدیث نه دی بند کړی وي. چې حدیث کله پوره شو شاګردانو ته وی راشي وګورئ چې وی که ته 9 ټکه لړم ورکړی دي. شاګردان ورته بند کړی به دی وي حدیث مې د پیغمبر څنګه په نیمه کې پرېښی وی. د هغه محبت دی، ادب دی د حدیث. وګورئ نن سبا ادب څوک نه کوي. پهله به مخکې د علماو ادب به کېدو، یا به چېرته چا تماشه کوله په قبرستان به تېرېده نو هغې به بند کو. اوس خو په هغه چې کله په قبرستان تېرېږي نور هم تیز کي، هغه حس ختم شو. نو امام مالک رحمت الله علیه چې کله دا کس ور واوړېدو هغه هر څه بند کړو، ټول ته هغې ویې لیونی دی څه چل دی. چې ورغو امام مالک رحمت الله علیه ته وایي چې راپاسه. چا راپاسېدو، دلته یې مخکولی، دلته یې مخکولی، دلته یې مخکولی، غاړه یې مله ورکه. او ورته ما خو وی لیوانی به وي څه چل شوی دی. وي تا خو ډېرې بې ادبیانې وکړي، یو دی په موږ باندې درس بند که، یو دی د خلکو په اوږو خپې کې خپې راوړې، تا خو ډېره لوی بې ادبي وکړه. او ورته حضرت معافي غواړم. وی ډېر لوی حرس و راکړي. وي څه حرس و؟ وی بېګا ودومه، وی خوب کې مې حضور پاک وکتو. وی د دواړو جهانو سردار راته وی چې مالک ته آواز وکړه تاسو ته مراد وي. وی ما چې تاسو ته آواز وکړو تاسو راغئ. نو وی د دواړو جهانو سردار وی تاسو ته مې چې آواز کولو تاسو وجود په رپېدو شو. او وی چې کله راغی وی د دواړو جهانو سردار اول غاړه درکړه. وی بیا دلته ښکل کې، بیا دلته ښکل کې، بیا دې ځای کې ښکل کې. وی زما دومره حرس وي ما هسې نه څوک رانه مخکې نه شي. امام مالک رحمت الله علیه ورته وی دا خبره خو مې نه کوله، خو وی چې اوس تا وکتو اوس درته کوم. وی قسم مې د په رب وي چې کله نه په دې مسند باندې ناست یم وي هره شپه پیغمبر په دې حالت کې ماله راځي. دا څه وجه ده؟ زمونږ غونته انسانان وو، زمونږ غونته خلک وو، خو دا مقام چې ولا رب ورکوي هغه د دې حدیثو، د دې قرآن خوانۍ، د دې د ادب د وجې نه ورکوي چې قرآن خواني به یې کوله. مونږ غفلت کې پراته یو. د دغه اساتذو په مشوره باندې یو مختصر وخت به وي، هفته کې یو ورځ به وي، دومره ټایم به هم نه وي، داسې نیمه ګینټه 35 منټ. نو د قرآن دا درس دې دپاره شروع کړو چې خدای سره هم تعلق جوړ شي او دا راته پته ولګي چې مونږ ته رب وایي څه، زه خدای ته ودرېږم چې خدای ما ته څه وایي، ما سره څنګه خبرې کوي. انشاءالله په دې کې به